دا مرګري سوال کړی دی چې زه بیمار یم او دس نشم کولی او بیبي راله اودس کوي کولی شي چې دته اوبه نقصان نه رسوي. سړی داسې بیمار وي چې اوبه ورته نقصان نه رسوي، کله کله اوبه تکلیف رسوي، بیماری هغې په وجه سیوا کیږي، د حرکات سکنات خو نشي کولی خو اوبه ورته نقصان نه رسوي، اوبه بیماری کې سیواوالی نه راولي، زیاتوالی نه راولي، نو بیبي ورله پوره اودس کولی شي، یعنی مخم وله اینځلی شي، لاسونه م وله اینځلی شي، خپې م وله اینځلی شي، او که د عورت ځای ګندو نو هغه وله هم اینځلی شي. لکه څنګه چې ضرورت په وخت کې یو سړی داسې بیمار وي یا یو زنانه بیماره وي او د هغې مثلا لوی اودس او یا بول او یا واړه بول انسان باندې مختلف حالات راځي. الله دې موږ د داسې حالاتو نه ټول وساتي. خو راځي مختلفو کسانو باندې، نو هغه بول هم تشي امتیاز هم تیزي او لوی بول هم تیزي، نو بیا خلک خامخا د هغه اولاد وي، بچي وي، یا یې ښځه وي، یا د هغه ښځې چې کوم دی نو مثلا ښځه بیماره ده د هغې بچي وي، نو هغه د هغې صفایي خو به خامخا کوي او دا صفایي بلکې ضروري ده چې وکړي. چې که دغه مریض تپوس له څوک راځي چې د هغې په کور کې بدبویي وغیره په هغه کمره کې نه وي، دا صفایي ورله پکار ده. نو چې لوی بول یو انسان وکړي نو خامخا چې سړی داسې بیمار دی نو هغه به زیات ګنده کېږي په لویو بولو باندې، وړو بولو باندې. روغ سړی چې واړه لوی بول وکړي نو لږ ګنده کېږي، او چې بیمار سړی وي نو هغه خو ځان پوره نشي سنبالولی. الله دې د داسې حالتونو نه زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. نو دا مسله اصل کې دا ده چې سوال دا دی چې مالا بیمار سړی له چې کوم دی ښځه اودس استنجا او اودس کولی شي نو کولی شي ورله، دا ضرورت دی.